داغي سره محبت او داغي د ختم نبوت د عقیده د تحفظ د پاره مالی جانی او د وقت قربانی ورکول دا زمونږ استادو یو ایمانی فریضه ده بحیثیت امتی بحیثیت محمدی غلام او بحیثیت د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت امیدوار مونږ او تاسو چې چام دا ویل د چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو دا زمونږ یو فرض دی او زمونږ یو منصبی فرض دی بحیثیت مسلم چې مونږ او تاسو د دغه شفاعت د حصول لپاره د تن مندن قربانی ورکو ځکه زما عزتمندو محترمو الله رب العالمین د حضرت آدم علی نبینا وعلیه الصلاة والسلام نا د انبیاء کرامو د رسولانو د پیغمبرانو یو ډیر نورانی لړۍ او یو ډیر نورانی تسلسل د هغه ځای نه هغه را رسېدلی دی او آخری نبی خاتم النبیین هغه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې د نبوت هغه محل تکمیل ته رسېدلی دی او زمونږ او ستاسو دا عقیده او دا ایمان دی او تمام امت په دې خبره باندې متفق دی چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه بعد تر قیامت پورې هیڅ یو نوې پیغمبر بروزی یا ذلی او یا پس شکل کې هم دا دنیا ته راتلو والا نشته او کڅوک خدا نه خواسته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغه د نبوت نه بعد د بل چا د نبوت عقیده لري هغه ته رسول وي هغه ته پیغمبر وي هغه ته نبی وي نو د ټول امت اجماعي عقیده ده چې دا انسان د اسلام د دایره نه خارج دی دا سړی د مسلمانۍ د دایره نه بار دی او دا کافر او قطعی کافر دی بلکې زمون کتابونه وایي چې کچره څوک هغه ته کافر نه وي نو هم هغه سړی کافر دی دا دومره لازمی او ضروری او مهتم بالشان عظیم الشان او رفیع الشان عقیده ده د ختم نبوت دا نن موږ او تاسو په یو ډیر لوی فکر کې دغه ملګرو د منتظمینو د مجلس تحفظ ختم نبوت دغه علماو دغه منتظمینو دغه نوجوانانو په کار دي چې موږ دغه شکریا ادا کړو چرنن یو دومره اهم عنوان باندې او په یو دومره عظیم مشن باندې نن موږ په هغه فکر کې الحمدلله کې نس دما عزتمند محترمو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه عظیم الشان پیغمبر دی چې هغه امام الانبیاء دی په بیت المقدس کې او په مسجد اقصی کې چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم معراج لته نو فرمایي چې کله د مسجد اقصی ته ورغلم او ما وکتل چې ټول انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات هغه موجود دي او بیا اذان وشو او د اذان نه پس صفونه تیار شو او زه په دې سوچ کې لاړم چې یاره د محراب ته او د مصلی ته او د امامت ته به څوک مخکې کېږي نو حضرت جبریل علیه السلام راغی او زه یې د لاسه ونیولم او زه یې ور مخکې کړم او د هغه ټولو پیغمبرانو د هغې امامت ما وکړو او هغې ټولو زما په اقتدا کې هغه مونځ ادا کړ مونږ او تاسو له الله رب العالمین داسې یو عظیم الشان نبی او رسول راکړو او بیا الله رب العالمین اعلان وکړو چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم
ولكن رسول الله وخاتم النبيين. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا خاتم النبیین دے، دا آخری نبی او رسول دے، او پاغ باندې د نبوت داغی خاتمه راغلی ده. لیکن افسوس آغا اجماعی عقیدہ، آغا دا تمام امت نظریہ و عقیدہ پاغی باندې په مختلف وختونو کې وارونه وشو، اٹیکونه وشو، او بخبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی وو ثلاثون دجالون کذابون، دا سے خلق پا پیدا شي، هغه به دروغجنی، هغه به فراډیان وي.